बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي دوستانو صحابه کې د ظلم انتها شوی دا یوه حامله خزا خوند سخر او سخر رو ډیر زیاتې بې دردۍ سره قتل کړه. آخر د قتل واجه سوا دوی آخر دومره غاټ ظلم ولې وکړو دې باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټلې نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو دا واقعه د صوابې ده چې دینه مکه ډېرې واقعې په صوابې کې راوتلې دي خو دومره ظلم چې ته نته شوی چې یوه حامله ښځه وي او هغه باندې خاوند سخر او سخر ورور خاوند حق نه کېږي چې هغه ښځې باندې لاس وچات کړي. دلته سخر راغلی د خپل ورور یې راغوښتی دی او دوی درې واړه اول ښځې باندې تشدد کړ ده واجه घरेलू مسلې مسایل کوم یو کور دا چې هغه کې مسلې نه وي کوم یو کور دا چې هغه کې یو بل د رای نه اختلاف نه وي کوم یو کور دا چې کوم کې جګړې نه کېږي خو دلته دوی ظالمانو د حد پورې خپل معیار نه وغورځېدل چې دا ښځه اول شدید تشدد پې وکړو دا سوچ ونه کړو چې دا ښځه بیماره ده دې ښځې ته آرام ضرورت ده دې ښځې ته سکون ضرورت ده. عموما چې ښځې حامله وي هغوی لږ چړچړپن شکار شي خو دلته د خاوند ظالم چې دا سوچ یې ونه کړو چې ما ښځې باندې ما پلار څه حق نه کېږي چې دې باندې لاس وچات کړي ما تره پې څه حق نه کېږي چې هغه پې لاس وچات کړي. هغه ظالم دوی سره د حد پورې درې کسانو دوی والي هغې نه بعد پنکي سره یې زنده کړي ده او پولیس سټیشن ته لاړ دي چې ما ښځې خودکشي کړې ده. پولیس چې کله لاش وکتلو نو پولیس پوسټمارټم وکړو چې پوسټمارټم نه دا پته ورغی چې هغې په بدن باندې دا وهلو ټکولو نشانونو تشدد پې شوی و. دوستانو چې کله پولیس دغه خاوند پسې ورغلو نو هغه خپل کور پرېښی ور تښتېدلی پولیسو هغه پیدا کړو اور دغه ریمانډ کې چې دغه هر یو چیزو منل چې مونږ کور کې سر اختلاف رای و هغې واجب باندې کور کې څه مسلې مسایل روان وي اور هغې واجب باندې مونږ درې وړه ورته ورغلو مونږ اول په طریقې باندې پوه کړه خو دا په طریقې باندې پوه نه شوله اور دغې خپل کول دغه څه غلط کار نو کړي او مونږ کور څه داسې घरेलू مسله وه چې هغې باندې د مونږ سره سات نه راکولو دې واجب باندې مونږ اول پې تشدد وکړو هغې نه بعد مو دا ډېر زیاتې بې دردۍ سره قتل کړه. دوستانو پښتون به چې ته تور سرې باندې لاس نه وچتل نه په خپلې باندې نه په پردې باندې نن سبا پښتون خپله هم نه پرېږدي دا هم نه ګوري چې دا ښځه دې ټیم کې کوم حالاتو کې ده او پردې هم نه پرېږدي